الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد د صحیح نماز نبوي صلی الله علیه وسلم طریقه هغه مونږه د صحیح حدیث پرانا کې بیانوله. د نمخ کې مونږه د تکبیر تحریمه متعلق خبره بیان کړې و. اوس داغې نه پس خبره ذکر کوو چې کله یو انسان مانځه ته ودرېږي او د په حالت د قیام کې شي نو دی به خپل لاسونه په څه طریقه باندې ږدي او په کوم ځای باندې به یې ږدي. نو دې باره کې صحیح بخاری کې حدیث دی، حدیث نمبر دی 740. سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ وی کان الناس یؤمرون ان یزع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې به خلکو ته امر کېدی شو چې خپل خلاص دا به د ګس لاس په لیچې د پاسه ږدي په مانځه کې. دویم حدیث دی د وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ او وی صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. دا ابن خزیمه راوړی دی، رقم حدیث دی 479. وی ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره مونځ وکړو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل ښی لاس په خپل ګس لاس باندې ایښی او علی صدره په سینې د پاسه. دریم حدیث دی د طاووس نه چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یزع یده الیمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. دا ابو داود کې دی، رقم حدیث دی 759. وی نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې مونږ به کو نو خپل ښی لاس به په خپل ګس لاس باندې کېښوستو، به دا دواړه لاسونه یو بل سره وتړل او علی صدره دا به په سینه باندې کېښوستل. وهو په الصلاة، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په حالت د مانځه کې. سلورم روایت دی د حلب نه چې رأیت النبي صلی الله علیه وسلم یزع هذه علی صدره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو لاس په دی بل لاس باندې کې خوسته په سینې د پاسه. دا د مسند احمد روایت ته، رقم حدیث ته 22313. نو ګوره دا سلور روایت ما تاسو ته پیش کړل چې کله سړی مانځه ته ودرېږي، کاغه نارینه کاغه زنانه، نو دی به خپل لاسونه د نامه نه بره ږدي یا سینې د پاسه به یې ږدي. په دې کې هیڅ فرق نشته دی د